بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 79 دی، یو کم اتیا، قانون نمبر 12 دی، د ثلاثي مجرد قوانین دي. نن به انشاءالله موږ د نون اعرابي قانون وایو. نون اعرابي څه ته وایي دي؟ د فعل مضارع ټولې 14 صیغې دي. په دې 14 صیغو کې 9 صیغې هغه کې اخره کې چې کوم نون دی نو هغې ته نون اعرابي وایي، او 2 صیغو کې چې کوم نون دی هغې ته نون ضمیر یا نون جمع مؤنث وایي. هغه یضربنا تضربنا، یضربنا تضربنا. 2 د جمع مؤنث صیغې دي، هغې ته نون ضمیر یا نون جمع مؤنث وایي. هغه نون ضمیر نه دی، نون ضمیر صرف په 2 صیغو کې دی، لکه یضربانی، یو ځل یضربانی، بیا 3 ځل تضربانی. د تثنیې چې کومې صیغې دي د فعل مضارع ګورئ، یو د یضربانی د دویمه صیغه ده د فعل مضارع تثنیه مذکر غایب. بیا دا تضربانی چې دا تثنیه مؤنث غایب ده. بیا ورپسې دا تثنیه چې دا تضربانی، تضربانی دې تضربانی کې چې دا تثنیه صیغه دا د جمع مذکر حاضر صیغه ده. بیا ورپسې بلم تضربانی ده، 3 ځل تضربانی ده. دا دریم چې تضربانی کومه ده دا د جمع د تثنیه مؤنث حاضر ده. اول د تثنیه مذکر غایب، بیا پسې تثنیه مؤنث غایب، بیا دریمه صیغه چې دا تثنیه مذکر حاضر، او آخري دا تضربانی چې دا تثنیه مؤنث حاضر ده. ٹھیک شو؟ نو دا 2 د حاضر صیغې دي، یو د مذکر ده یو د مؤنث. دا 2 د غایب صیغې دي، غایب، یو د مذکر غایب ده یو د مؤنث غایب ده. ٹھیک شو جی؟ نو 4 دا صیغې شوې. 2 د جمع مذکر صیغې دي، یو یضربونه، یضربونه، بل تضربونه، تضربونه. دا یضربون هم د مذکر ده او تضربون هم د مذکر ده، خو یضربون دا د مذکر غایب ده، جمع مذکر غایب صیغه ده، او تضربون جمع مذکر حاضر صیغه ده. نو ګوره 6 صیغې شوې، یضربانی، تضربانی، 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 یضربون، تضربون. ٹھیک شو؟ نو د دې په اخره کې او یو چې د واحد مؤنث حاضر صیغه ده، تضربینا، تضربینا. نو دا 9 صیغې شوې، یضربانی، تضربانی، تضربانی، تضربانی. 4 دا شوې، یضربونه، تضربونه. 2 دا شوې، 6 شوې، او یو تضربینا دی. نو دا 9 شوې. دا تضربینا د واحد مؤنث حاضر صیغه ده. نو د دې په اخره کې چې دا کم نونونه دي کنه، یضربانی په اخره کې دا نون دی، د تضربانی اخره کې نون، تضربانی اخره کې نون، د دې تضربانی اخره کې نون، یضربون اخره والی نون، او تضربون اخری نون، او د تضربین دا اخری نون. دیتا نون اعرابی وی، دیتا نون اعرابی وی. او یو 2 صیغې دي، یضربنا، تضربنا. دا هغې دا نون یو ګوره، یضربنا دا د جمع مؤنث غایب صیغه ده، او بله دا تضربنا، تضربنا. د دې دا نون چې دی که نه، دا نون اعرابي نه دی، دیتا نون ضمیر وی، نون ضمیر، نون ضمیر یا نون جمع مؤنث، نون جمع مؤنث، نون جمع مؤنث. نو یضربنا، تضربنا دا نون چې دی دیتا نون جمع مؤنث وی، او یضربانی، تضربانی، 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 یضربونه، تضربونه، تضربینه. د دې د آخري نون ته نون اعرابي وی. ٹھیک شو جی؟ نو یو خبر یاد وساتئ چې کله په دې یضربانی، تضربانی، 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 یضربونه، تضربونه، تضربینه، دې نون اعرابي 2 صیغو باندې کله لم یا لما، لام امر، لای نهی، ان شرطیه داخل شي، نو د دې دا نون به ختمیږي. دې ته د نون اعرابي نون وای. چې کله په دې مونږه لم یضربانی دی، چې کله په لم داخل کو کنه، یعنی شروع کې لم ولګو، نو دا به لم یضربا شي، دا نون به ختم کی. لم تضربا دا نون به ختم شي، لم تضربا د اخري نون به ختم شي، دې ته نون اعرابي وای. دا نون اعرابي به ختم شي. لم تضربا نون اعرابي به ختم شي، لم یضربو نون اعرابي به ختم شي، لم تضربو نون اعرابي ختم، لم تضربي نون اعرابي ختم. دا قشن که لما پیو لگی، که لام امر پیو لگی، که لای نهی پیو لگی، که ان شرطیه پیو لگی، د دې نه به دا نون اعرابي ختمیږي. ٹھیک شو؟
دغه شان که حروف ناسبه پې ولګي حروف ناسبه څلور دي ان لن کی اذن او بعض علما وایي چې حتام دی حتی نو ان لن کی اذن دا څلور حروف هم چې پې ولګي نو بیا هم د دې د نون اعرابي ختمیږي خو کله چې پې لم لما لام امر لینهین شرطیه ولګي که نه نو بیا د دې معنی یو شانتي وي او کله چې ان لن کی اذن پې ولګي نو معنی بل شانتي وي ټیک شوه معنی کې صرف فرق وي نور په حروفو کې فرق نه وي نو اوس درته دغه وایي نو د نون اعرابي قانون د دې قانون خلاصه دا ده چې هره یوه داسې صیغه چې د هغې په اخره کې نون اعرابي وي نو دا اوه صیغې یادوي ښه نورې نه د هغې په اخره کې نون اعرابي وي نو دا نون اعرابي د 15 قسمه څیزونو د وجې نه ختمول واجب دي د 15 قسمه څیزونو د وجې نه ختمول واجب دي اول قسم څه شی دی چې کله نون اعرابي والا صیغه باندې حروف جازمه نه یو حرف شروع کې راشي دا حروف جازمه دي که نه لم لما لام امر لینهین شرطیه کله چې د نون اعرابي والا صیغې په شروع کې د دې 15 حروفو نه یو حرف راشي نو دا نون اعرابي ختمول واجب دي لکه یضربان دی که نه د ده په شروع کې ته لم ولګوه لم نو ګورئ دې لم دا نون اعرابي ختم کو دا نون اعرابي ختمول واجب دي دا نون اعرابي ختمي نو لم یضربا شو یضربان نه څه شو لم یضربا دا نون اعرابي ختم کو یضربون دی د دې په شروع کې لم ولګوه نو دې لم څه کار وکړو چې دا نون اعرابي کم وکړه نه دا نون اعرابي دا یې ختم کو دلته کې د دې صیغې نه نو دا څه شو لم یضربو ٹھیک شو او معنی فعل ماضی ته اړی نو یضربانی معنی د هغه دوه سړي وخل کوي یا به اوکي او لم یضربا معنی د هغې دوانو سړو وخل وکړه ٹھیک شو د لم د وجې نه نون اعرابي هم ختم شو او معنی ماضي ته واوړېده او یضربونه معنی د هغه ټول سړي وخل کوي لم یضربو معنی ده وګورئ د لم په دې کې دوه تبدیلیانې راوستې یو خو د یضربونه نون اعرابي ختم کو دویمې په دې کې دویمه تبدیلی دا راوسته چې معنی ولا ماضي ته واړوله د مضارع معنی ماضي ته واړوله یضربونه معنی هغه ټول سړي وخل کوي یا به وکي وخل کوي دا اوس د حال معنی ده دا مضارع ده او لم یضربو معنی هغه ټولو سړو وخل وکړه نو دا ماضي شوه د دې لم د وجې نه معنی هم بدله شوه نون اعرابي هم ختم شو ټیک شو جی نو او حروف جازمه 15 دي لم لما لام امر لینهی ان شرطیه نو ګورئ د دې 15 حروفو نه چې په دې نون اعرابي والا صیغه باندې کم یو داخل شو یعنی شروع کې چې د دې 15 نه هر یو راغی د دې نون اعرابي والا صیغې په شروع کې راغی نو بیا به نون اعرابي ختمول واجب دي ټیک شو نو دا خو د حروف جازمه باسو دویم وسورئ دویمه د کم سیزونو د وجې نه به نون اعرابي ختمیږي او هر کله چې نون اعرابي والا صیغه باندې حروف ناصبهونه یو حرف ناصب شروع کې راشي شروع کې دلته کې تاسو سره ولیکئ شروع کې راشي نو دا نون اعرابي ختمول واجب دي ګورئ اوس یضربان دی نو تو ورسره لن ولګوه او دا یضربا شو دا نون اعرابي ختم شو د دې لن د وجې نه او یضربون دی نو لن یضربو معنی هم بدله شوه معنی دا شو چې د فعل مضارع معنی ده خو زوردار نفي پکې پیدا شوه یضربانې معنی د هغه دواړه سړي وخل کوي لن یضربا معنی د هغه دواړه سړي هرګز وخل نه کوي هغه دواړه سړي بالکل وخل نه کوي یضربون معنی د هغه ټول سړي وخل کوي لن یضربو معنی د هغه ټول سړي هرګز وخل نه کوي ټول سړي بالکل وخل نه کوي نو معنی د نفي شوه او زوردار نفي شوه نو ګورئ او حروف ناصبه څلور دي ان لن دا ګورئ دا ان دی لن دی کی دی اذن دی نو د دې ان د وجې نه هم د یضربانې نون ختمیږي
د لن د وجې نه هم د یضربانې د نون اعرابي ختمیږي د کۍ د وجې نه هم نون اعرابي ختمیږي او د اذن د وجې نه هم نون اعرابي ختمیږي د اووه واڼو صیغې دا اووه صیغې دي وګورئ دا اووه صیغې دا نون اعرابي والا صیغې دي نون اعرابي والا نو د دې په شروع کې چې کله ان لن کۍ اذن د دې څلورو حروف ناصبونه یو حرف هم راشي نو د دې دا نون به ختمیږي او که د حروف جازمه 15 حروف دي لم لما لام امر لینه ان شرطیه د دې 15 نه په یو هم په شروع کې راغی نو د دې به نون اعرابي ختمیږي ٹھیک شو ختمول واجب دي لازم به ختمه نو دا خو دوه خبرې شوې درېمې خبرې لرازم دا د درېمه خبره او هر کله چې د نون اعرابي صيغې په اخره کې نون ثقيله نون ثقيله نون مشدد ته وایي د تاکید دپاره راځي نون ثقيله ولګې نو نون اعرابي ختمول واجب دي لکه یضربون دی یضربون د ده په شروع کې ګورئ دا یضربون دی فرض کا یضربون نو دې سره چې ته کله نون ثقيله ولګې د تاکید دپاره نو دا نون ثقيله به څه کوي چې دا نون اعرابي به هم ختموي دا و ساکن به ختموي ٹھیک شو نو دا به څه شي موږ سره یضربن ٹھیک شو نو د دې نه وګورئ د دې یضربون هغه نون اعرابي چې و که نه دا د نون ثقيله د وجې نه ختم شو نو د نون ثقيله د نون اعرابي والا صيغې په اخره کې نون ثقيله چې راشي نو نون اعرابي ختموي ٹھیک شو نو یضربون نه نون ختم کو او په خپله ورسره دا نون ثقيله ولګېدو نو یضربون معنی د هغه یو سړی هغه ټول سړي وخل کوي او یضربن معنی د هغه ټول سړي ضرور به ضرور وخل کوي ټول سړي خامخا وخل کوي ٹھیک شو نو تاکید پکې راغی زورنه پکې پیدا شوه نو ګورئ د نون اعرابي والا صيغې اخره کې چې نون ثقيله ولګي که نه نون ثقيله نو بیا به هم دا نون اعرابي ختمیږي ٹھیک شو ګورئ درې خبرې شوې د نون اعرابي والا صيغو په شروع کې چې حروف جازمه لم لما لام امر لینه شرطیه نه یو حرف ولګي نو نون اعرابي ختموي دویمه خبره د حروف د نون اعرابي والا صيغې په شروع کې چې د حروف ناصبونه یو حرف ولګي نو بیا به نون اعرابي ختمیږي حروف ناصبه ان لن کې اذن دي دریمه خبره چې هر کله د نون اعرابي والا دا صيغې دي که نه دې سره د هرې صيغې سره چې کله نون ثقيله لګې نو بیا به د دې نه تاسو د دې کې خو د تصنیعي صيغو سره نون ثقيله نه لګي ٹھیک شو تصنیعي صيغو سره او د جمع صيغو سره لګي ٹھیک شو د جمع صيغې سره او د واحد مؤنث حاضر صيغې سره لګي نو نون ثقيله چې ورسره لګې نو بیا به نون اعرابي ختمیږي ٹھیک شو څلورمه خبره او هر کله چې ورسره نون خفیفه ولګي نون اعرابي والا صيغو سره نون خفیفه ولګي نو دا نون اعرابي ختمول واجب دي دا نون اعرابي ختمول واجب دي لکه یضربون دی یضربون دې سره ته نون ثقيله ولګوه نو دا نون د دې دا نون به ختم کړي یضربون دی ګورئ ورته یضربون دی دې سره جمع نون خفیفه د ساکن نون ته وایي نون خفیفه چې ورسره ولګي نو دا نون خفیفه دا واو او دا نون ختموي نو دا به موږ سره شي یضربن دا نون خفیفه چې دا هم د تاکید دپاره راځي یضربن نو دې نون خفیفه دا نون اعرابي ختم کو ٹھیک شو نو نون اعرابي نون ثقيله راتلو سره ختميږي او د نون خفيفه راتلو سره ختميږي او څلورمه خبره پنځمه خبره او اخیری خبره او د نون اعرابي والا صيغینا د امر حاضر معلوم صيغه جوړولو په وخت نون اعرابي ختمول واجب دي ګورئ نون اعرابي صيغه ده د دې نه چې کله ته د امر حاضر صيغه جوړې نو د دې نه به نون اعرابي ختمیږي نون اعرابي به ختمیږي لکه دا تضربان دی تضربان یو خبره یاد وساتئ همیشه چې د فعل مضارع د حاضر صيغونه د فعل مضارع د حاضر صيغونه امر حاضر صيغه جوړيږي د فعل مضارع د حاضر صيغونه د امر حاضر صيغه جوړيږي اوس وګورئ موږ سره د تضربان دی تضربان ګورئ د تضربان دا د تثنیه مذکر حاضر صيغه ده او د دې په اخره کې دا نون اعرابي دی نو کلم چې کله مونږ چې کله د دې نه امر حاضر صيغه جوړو که نه نو د امر حاضر صيغې جوړولو اسانه طریقه ده علامت مضارع به ختم کړي د صيغې نه ٹھیک شو او اخره کې نون اعرابي به ختم کړي
نون اعرابي ختم شو ځکه چې موږ ته د امر حاضر صيغه جوړو او دا فا کلمه چې ده دغه ده ساکن ده نه ویل کېږي شروع کې به موږ حمزه ولګو او بیا به عین کلمې ته وګورو دې را ته چې په دې باندې کسره وي نو بیا په حمزه باندې موږ کسره ولګو نو اضربا تضربانې نه موږ څه شو دا تضربانې دی تضربانې د تضربانې نه به علامت مضارع ختم کې او اخر نه به نون اعرابي ختم کې شروع کې به حمزه راولي حمزه مکسور راولي نو د تضربانې نه موږ سره څه شو اضربا تضربانې نه اضربا شو ٹھیک شو جی نو دا زمونږ سره د کلم چې د نون اعرابي صیغې نه د نون اعرابي والا صیغې نه چې کله د حاضر صیغه جوړې د امر حاضر صیغه نو بس نون اعرابي به ورسره ختمیږي نو پنځو وجو نه نون اعرابي ختمول واجب دي د پنځو قسمه څیزونو د وجې نه اول قسم څیز څه شی دی د حروف جازمه چې د نون اعرابي والا صیغو په شروع کې ولګي نون اعرابي ختموي دویم حروف ناصبه ان لن کی اذن دا چې د نون اعرابي صیغې په شروع کې ولګي نون اعرابي ختموي دریم سیز نون ثقیله دا چې کله د نون اعرابي اخره کې ولګي نون اعرابي صیغې په اخره کې نون ثقیله ولګي نو نون اعرابي به ختموي په خپله به دا هغه ځای نیسي او څلورمه خبره چې کله د نون اعرابي والا صیغې په اخره کې نون خفیفه ولګي خفیفه نون ساکن ته وایي نون خفیفه ولګي نو دا نون خفیفه د نون اعرابي ځای ونیسي په خپله او هغه ختم کړي نون اعرابي ختمول بیا واجب دي او پنځمه او اخري خبره چې کله د نون اعرابي والا صیغې نه ته د امر حاضر صیغه جوړې د نون اعرابي والا صیغې نه امر حاضر صیغه جوړې نو نون اعرابي ختمول واجب دي نون اعرابي ختمول واجب دي نو پنځو قسمه څیزونو د وجې نه نون اعرابي ختمول واجب دي دا د دې قانون خلاصه وه آسانه خلاصه دا ده د پنځه قسمه څیزونو د وجې نه نون اعرابي ختمول واجب دي د حروف جازمه د وجې نه نون اعرابي ختمول واجب دي د حروف ناصبه د وجې نه نون اعرابي ختمول دي واجب دي او د نون ثقیله د وجې نه نون اعرابي ختمول واجب دي د نون خفیفه د وجې نه نون اعرابي ختمول واجب دي او د امر حاضر معلوم صیغې جوړولو د وجې نه نون اعرابي ختمول واجب دي نو دا زموږ سره د نون اعرابي والا قانونو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام